ګرانو کتونکو زمونږه په دغه پروګرام د شریعت په رڼا کې تاسو سوال او دغه جواب زمونږ یو ورور پکې واتس اپ په ذریعہ باندې سوال کړی دی او سوال یې دا کړی دی چې مفتی صاحب زما سوال دا دی چې آیا یو امتی لوی اختر پورز باندې پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم مبارک د پاره قربانی کړی شي کنه چې قربانی اوکا او ذبح یکا په بسم الله الله اکبر باندې او ثواب حضور صلی الله علیه و آله وسلم ته وبخي آیا دا سي جایز دي کنه دا یاد لري یو سیز په اسلام کې جایزي او یو سیز په اسلام کې جایز سره بهتري دا عمل صرف جایز نه بلکې بهتر دی چې یو امتی وسوي طاقت یوي او یو قربانی پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم د پاره اونسي الله په نوم باندې ذبح کا او بیا داغه ثواب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ته وبخي او بیا غوخیا په خپل دیم استعمال کا کټوله استعمالي او کلهغه فقراء لور کوي لګدې استعمالي داسې بالکل جایز دي بلکې دا خپل باندې عمل د پیغمبر علیہ السلام مبارک عمل او حدیث ته بیانوم یارتا او علی شیر خدا رضی الله تعالی عنہ عمل لم دا ثابت تا امام ابو داود امام ترمذی دواړو دا علی شیر خدا رضی الله تعالی عنہ دا عمل را روایت کړای ذکر کړای دی اول نمبر حدیث خدا دی حضور صلی الله علیه وسلم مبارک با خپل عمر کې خپل امت د طرف نم د قربانی نیت کاوه عائشہ رضی الله تعالی عنها مبارک فرمایي حدیث مبارک دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک یو ځل ګډ ذبح کاوه او حضور مبارک به د خکرو والا ګډو خسی چې کوم ګډو هغه به خوخو او غدا افضلم دی ګډ یې ذبح کاوه نو حضور صلی الله علیه و آله وسلم مبارک چې دا دعا وکړه چې اللهم تقبل من محمد ومن آل محمد ومن امه محمد خدای پاک دا قربانی زمانہ زما د آل او کورنۍ نه زما د غون امت د طرف نه خدای پاک دا قربانی قبول کړي حضور مبارک موت یا پیدام نو پلار په شاګانو کې عظما واست وجودم نو چې پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم زموږ استادو پر قربانی نیت کړی دی او مونږ ورته ریاضو او مونږ سره د محبت اظهار کړی دی نو کنن یو امتی حضور علیہ السلام مبارک د پر قربانی کا ثواب او تبخی بالکل جایز نه بلکې ډیره بهتره خبره ده حضور علیہ السلام مبارک سره د مینې او د محبت اظهار دی بل حدیث دا د امام ابو داود ترمذی دواړو روایت کړی دی حضرت حنش رضی الله تعالی عنہ هغه مبارک فرمایي چې رأیت علیا ما علی شیر خدا رضی الله تعالی عنہ مبارک ولید چې هغه دوه ګډان ذبح کړه نو ماتره نه تاسو کو علی شیر خدا رضی الله تعالی عنہ نه چې تاسو دوه ګډان ولې ذبح کړه ځکه چې تاسو باندې خو یو قربانی ده چې حضور علیه الصلاۃ والسلام خبره یا ورته وکړه علی رضی الله تعالی عنہ حضرت حنش رضی الله تعالی عنہ ته فرمایل چې دا دوه ګډانو قربانی ما زکه وکړه چې ماته پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک وصیت کړه یو ماته ویلیو چې کلم چې ته قربانی کوي نو یو قربانی ما د پارم کوا دا یو قربانی زما خپل ځان د پاره دا او د بل قربانی دا حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د پاره دا او حضور مبارک بم بل حدیث کې دا سره راځي دوه ګډان به ذبح کول یو د خپل طرف نه یو د امت ته پاره نو چون کې دا سوال چې کوم جواب دی هغه مندغه دی چې بالکل کچا وسوي طاقت وی پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم مبارک د پاره قربانی نیول یا ځان له مستقل ګډ یا ګډا یا چیلې وغیرہ راوستل د حضور علیه السلام مبارک په نوم باندې چې دا دغه قربانی ده او د الله په نوم باندې ذبح شي او داغه ثواب پیغمبر علیه السلام ته وبخل شي بالکل دا جایز دی بلکې مستحسن دی بهتر دی او په دې باندې حضور صلی الله علیه وسلم خپل امتی نه ډیر خوشالهږي په دې باندې او دا یو امتی د طرف نه یو اظهار محبت دی نو لہذا دا کوم رور چې سوال کړی دی بالکل کدا ستا په وز دس کی حضور صلی الله علیه وسلم مبارک د پر قربانی نیول او داغه ثواب او تبخل بالکل شرعاً جایز او درست دی